الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي لنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون خبير. رب العالمین قرآن حکیم کی او اعلان کرے دے او دا اعلان دا رب العالمین دا آدم علیہ السلام نتر دا نبی علیہ السلام پورے ټولو پیغمبرانو ته دی او بیا دا پیغمبرانو نه وروسته د هغوی امتونو ته دی. فرمایي چې اے پیغمبرانو د هر زمانه کې خپل پیغمبر ته ویلي دي کلو من الطیبات واعملوا صالحا چې تاسو دوه کاره وکئ، کم مال او کم رزق چې خورئ نو هغه پاک او صاف وخورئ، حلال، او بیا عمل هغه وکئ چې په کم الله خوشحالیږي، نیک عمل ورته وایي. رونو په دنیا په ژوند کې د نیک عمل د قبلېدو دپاره لوی څیز حلال خوراک خوړل دي. که یو سړی حلال نه خوري او د ده مال حرامي غلطي ګندی، د ده عبادت د خدای په دربار کې ناقص دی، نه قبلیږي. دې که دعاګانې کوي د الله په حضور کې او خدای ته جاړي، دعا یې نه قبلیږي. بعضې وخت کې مونږ وایو زمونږ دعا نه قبلیږي، مونږ وایو زمونږ عبادت نه قبلیږي. د هغې لویه بنیادي وجه دا ده چې زمونږ خوراک پاک نی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی ډیر کله ته یو سړی وي منډې ترړې وی په سر او په ږیره دوړې الوتي، شکل یې د عاجزۍ وي او د الله په دربار کې لاسونه اوچت کړي او یا رب یا رب یا رب، اے پروردگارا اے پروردگارا اے پروردگارا زما دعا قبوله کې. لیکن نبی علیہ السلام فرمائی ډوډۍ حرامه، سکل او خوراک او سکاک دواړه حرام، جامه حرامه چې کم کور کې اوسیږي هغه حرام. فانا یستجاب لذلک، نو کدی ډیر هم الله ته درخواستونه کوي او چغې وی وی وی، خو چې خوراک او سکاک او کور او ډوډۍ او جامه هر څه حرام، د دعا د خدای دربار کې نه قبلیږي. نو د دعا د قبلېدو دپاره، د عبادت د قبلېدو دپاره او د الله په دربار کې د نزدېکت دپاره لوی څیز چې دی هغه حلال رزق خوړل دی. نو الله دې موږ د حرامو نه وساتي او حلال دې خدای راکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو سړي تپوس ته لاړ چې ورته کېناست، د هغه زنقدن سخت شو، دومره زنقدن سخت شو کہ دا پیغمبر علیہ السلام پہ ډیر لوی رحم راغی چې یا خدای دا خو ډیر سخت تکلیف کې دی او پیغمبران پوهیږي هم په دې صورتحال ډیر تکلیف کې. او نبی علیہ السلام د کلمې د شهادت تلقین ورته شروع کړو، ځکه دا زموږ د مسلمانۍ طریقه ده چې یو سړی مري د مرګ وخت کې هغه ته کلمې شهادت اوروه، ورته وایه مه چې داسې ووایه، ولی پا هغه به تکلیفی اسې نه ده، نه لفظ د خولې نه وباسي، خو اوروه ورته. د دواړو جهانو سردار مبارک د خپلې برکتي خولې نه ورته د شهادت کلمه اورول شروع کړل، د هغه ژبه نه ګرځېده. نبی علیہ السلام تپوس وکوئ څه چل خو دې په دې سړي کې، تپوس یې وکوئ ده کې څه غلطي ده او څه ګناه ده پکې. وی صاحب نور خو ډېر د مونځ پابند، د روجې پابند، د زکات پابند، مسلمان له تکلیف نه دی ورکړی، یو نقصان او غلطی پکې وه
اوس دا پته نه لګي چې دا خدای په هغې رانیولي دی او که په بله وی څه شی دی وی تول کې به نقصان کو د بل نه چې به شی غشته درون به تله خپله چې به ورکو کم به ورکو اغشتل درانه ورکول سپک دا چلے کړی دی د دواړو جهانو سردار مبارک سر مبارک ښکته که چې اندازه ولګوي چې دا غلطي په څه وجه ده وی بیهي په دې وجه دی خدای نن رانیولی زنقدن په دې وخت کې ګوره هغه مال خو ته پاتې دی کم مال چې د خلقو نه درون اغشتی دی بل له سپک ورکړی خو ته پاتې شو په هغې به بچي مزې کوي خاندان به پې مزې کوي لیکن زنقدن وخت کې تکلیف به درته میلاویږي حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائی ویداغ انسان نه بیوقوف انسان بل نشتا چې د بل د دنیا د خکولو د پاره خپل خیرت خراب کی نو اخرت خپل خراب که زنقدن خپل سخت که دنیا د بچو جوړ کړه حلال خوراک کې چې کم برکت ته په حرامو کې دا نشتا 15 روپے حلال د کروڑونو روپو د حرامو نه بهتر دي حرام مال به ډیر زیاتی بینکونه به ډکی جیدادونه به ډیری بینک بیلنس د دنیا نظام به برابري خو د زړه هغه سکون او اطمینان به بالکل نی داسې لارې او سوړي به ورته خدای جوړې کي چې هغه مال به لګېږي او په پریشانۍ به لګي مال به د نظیم ته به پې خفه مې او حلال مال که 15 روپۍ وي ته به مطمئنې لارې به ورته بندې وي غلطو لارو باندې به نه ځي ته به ورکې خوشحاله ژوند به دې خوشحاله برکت به پکې ډېري امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه زمونږ د دین په امامانو کې لوی امام تیر شوی دی امام شافعی صاحب رحمت الله علیه رده استاذ دی امام احمد ابن حنبل دی په یمن کې اوسېده او امام شافعی صاحب رحمت الله علیه په شام کې اوسېده دواړه استاد او شاگردان دی یو بل سره انتهایی زیات محبت او مینه ده اسیم د استاد او شاگرد په منځ کې د محبت یو نسبتي کم شاگرد چې د استاد قدر کوي د هغه ژوند کې برکت وي او کم شاگرد چې د استاد قدر نه کوي بے قدری کوي دنیا کې هم ذلت او آخرت هم خرابي نو امام شافعی صاحب رحمت الله علیه یو ځل زړه کې دا سوچ راغی چې یاره ډېره موده شوه چې ما د خپل شاگرد احمد ابن حنبل ونه لیده خو پیاده مزل به وي د ګاډو مزل خو ونه یو قافله تله یمن ته نو قافلې له خط ورکو په هغې یې لیکلي خپل شاگرد ته لیکلی امام شافعی احمد ابن حنبل ته چې شاگرد ډېر زیات مې یاد شوی او تم لرې او زم د نه لرې ما زړه مې کېږي چې د ستا ملاقات له درشم ور استاذ ورته وایي دا څونه د ادب الفاظ دي په کار خو دا وه چې لیکلی وي چې ته د ما ملاقات له راشه وی نه زړه مې کېږي چې د ستا ملاقات له درشم خو پته نه لګي هسې نه چې د درشم او ته نه نو ته مهرباني وکړه ما ته یو وخت وښایه چې په هغه وخت ته په کور کې موجود یې چې زه ستا ملاقات ته درشم زما ډېر یاد شوی خط چې قافلې ورسو احمد ابن حنبل رحمت الله علیه ته ورسېد هغه خفه شو چې زما استاذ زه د هغه یاد شوی یم او زما ملاقات غواړي او ما له راځي هغه فورا یو قافلې والا ته یو خط ورکو او په هغې کې لیکلي چې استاد صاحب ته به تکلیف نه کې او زه په پلان کې اوس په یو قافله کې در روانېږم چې ته ځه یم زه ستاسو ملاقات له درله شافعي صاحب رحمت الله علیه خو ډېر لوی بزرګ و د احادیثو امام و د فقه امام و ډېر لوی شخصیت و هغه ته چې کله خط میلاو شو نو هغه د خپل شاګردان راوغوښتل وی زما هغه ډېر لوی شاګرد چې احمد ابن حنبل دی احمد ابن حنبل د نبی علیه السلام د 6 حدیثو حافظ و قرآن شریف کې را یو ځای کې نو 6.5 زره آیاتونه دي تقریبا 6,000 نو یو حدیث هم د آیت برابر دی یا زیات دی یا کم نو چې 6,00,000 حدیث ته اندازه ولګو چې څومره قرآن شریفونه به دې جوړېږي دا د هغه یاد نو شافعي صاحب خوشحاله مې چې کم شاګرد قابل نو استاد په هغه ډېر خوشحاله زمونږ هم چې کم شاګردان قابلان درس و تدریس کوي خدمت کوي د دین مونږ ډېر زیات خوشحاله یو د هغه شاګرد نه نو د خپلو شاګردانو ته وایي چې زما یو قیمتي شاګرد را روان دی او هغه له به استقبال لوځو د کلي نه بار چې کومه ورځ باندې قافله را رسېدله نو دوی وله بار استقبال له وتل په زرګونو شاګردان دي د لارې نه څوک یو خوا دی او څوک بل خوا دی استقبال ته ولاړ دی
بادشاہ تپوس وکړه لکه دا جلسه جلوس ته څه دی دا دومره خلک چې وتل څه چل شوی دی وی دا صاحب د امام شافعي صاحب یو شاګرد احمد ابن حنبل هغه را روان دی د هغې استقبال له دا خلک وتې دی بادشاه وی ښه احمد ابن حنبل راځي او ډېر لوی سړی و که نه هر چا نوم اورېدلی و وی زه مو ځم استقبال له نو چې بادشاه ووت ورسره وزیران هم ووتل د سلطنت چې کوم نور خلک و مشران هغه هم ووتل یو ډېره لویه جلسه جوړه شوه احمد ابن حنبل رحمت الله علیه راورسېد چې راورسېد ستړي مشي ورسره وشو بادشاه راغی شافعي صاحب ته وي صاحب دی به زما میلمه بل وزیر راځي وي زما میلمه به بل راځي وي زما میلمه به څوک وایي زما میلمه به امام شافعي صاحب وی نه دا زما شاګرد دی او ما راغوښتی دی ما له ملاقات له راغلی دی لہذا دی به زما میلمه د بل چا به ني به دې کې ګیلې ختمه و اوس که یو لی ورکوم بل به خفه کېږي که بل لی ورکوم بل به خفه کېږي بس ما له راغلی دی زما میلمه به نو امام شافعي صاحب رحمت الله علیه ډېر زیات مهمان نواز و ډېره لویه میلمستیا به یې ورکوله خلکو له چې دې سنګ راورسېد دمه شو نو میلمستیا ورته لومبی ورکړه نو هغه میلمستیا کې ډېر لوی درستخان وغوړېد احمد ابن حنبل هم پې دغسې ناست دی شافعي صاحب هم ورته مخامخ کوربه ناست دی نور خلک هم ناست دي وزیران هم پکې ناست دي بادشاه هم پکې کېناسته ځکه عزتمن میلمه سره خلک عزتمن قربان هم یو ځای کې چې ډوډۍ کله شروع شوه خوراک شروع شو نو که ستاسو خیالي نو عموما خلک د میلمه خولې ته ګوري چې دی څه شی خوري لږه خوري ډېره خوري کم شی یې خوښ دی یا مثلا که څه ضرورت چې وله راوړو د اوبو ضرورت چې اوبه وله راوړو نو خلکو احمد ابن حنبل ته کتل رحمت الله علیه ته تاریخ لیکي چې د ډوډۍ ته ناستو او ډېره زیاته ډوډۍ وخوړه او لګیا دی خوري ډوډۍ په ځمکه پرته ده په درستخان او دی پې بله سر ښکته کړي چا ته نه ګوري لګیا دی ډوډۍ خوري خلک ماړه شو دی لګیا دی ډوډۍ خوري خلکو لاسونه بند کړل دی بیا هم لګیا دی ډوډۍ خوري نو بعضې خلکو محسوسه کړه چې یاره دا میلمه خو یا د خوراک په چل نه پوهېږي یا ډېر اوږې دی یا چې ته خوراک لیدې نه دی ځکه دا که بعضې وخت کې سړی اوږې م وي خو چې ملګري بس کړي نو هغه وایي زه لږه مې وخوړه اوس به بس کم ملګرو سره به یو شان بس کم او چې ملګري ټول بس کړي او دی لګیا نو لږ په مجلس کې ښه نه ښکاري خیر ټول خلک دته ګوري امام شافعي صاحب هم ورته ګوري او دی مقصې لګیا ډوډۍ خوري چې ډوډۍ کله وخوړه او درستخان اوچت شو او شپه راله نو شافعي صاحب رحمت الله علیه چې کور ته راغی کور ته نو هغه خپل چې کوم ماشومانې لوڼه یې وې ماشومانې جینکۍ چې چا کټورو کې او جامونو کې اوبه نیولې وې د میلمه د خدمت دپاره هسې پوټینی پوټینی هغې ورته وي بابا هغه میلمه پکې کم یو وی دا ما ته چې مخامخ ناستو وی تا ته چې مخامخ ناستو دا هغه احمد ابن حنبل دی وی وی بابا چې تا وی چې د حدیثو حافظ دی هغه دی دی وی یو هم دی دی وی چې تا وی چې ډېر بزرګ دی او پرهیزګاره دی او د نبي علیه السلام د سنتو تابعدار دی هغه دی دی وی یو هم دغه دی پوه شو شافعي صاحب اوس ماشومان ورته وایي وی ښه نو سنتو کې دومره ډېره ډوډۍ خوړل شته لکه ده چې وخوړل هغه زمانه د پیغمبر علیه السلام دور ته نږدې وه ماشومان هم په دې پوهېدل چې سنت طریقه باندې خوراک داسې پکار دی په سنت طریقه دومره ډوډۍ خوړل پکار دي دومره نه ده خوړل پکار نو چې د شریعت نه به دومره خلاف یو ماشوم ولیده نو هغه به فورا اعتراض کو بابا شریعت کې دومره ډوډۍ خوراک شته لکه دې میلمه چې وخوړه د خو ځان نه مو شرمو مونږ یې مو شرمولو ټول خلک لګیا دی چې شافعي صاحب د خپل شاګرد صفت کو او هغه خو په ډوډۍ نه مړېده هغه خو دومره ډوډۍ وخوړه چې د سنتو نه خلاف کار یې وکړ ځکه د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي چې کله ډوډۍ خورې نو درې ځایه که خېټه یو ځای کې ډوډۍ ور واچوه بل ځای کې اوبه ور واچوه او په درېیم ځای دې هوا له پرېږده چې دا سا پکې الې رالې خدای ته وګورئ اوس پکې تاسو له سا هغه ځای پرېږدی هغه اوبه خو پرېږده د اوبو ځای خو پکې ختم وي د اوبو ځای پکې نه خو د سا ځای هم پکې مونږ بند کړو نو بیا د ګرځېدو نه یو د مانځم نه یو جماعت تم چې راشو نو په سنت او په نفلو نه پوهېږو په پوړ رغړو را رغړو سار مانځله جینه شم پاسېدې څه دم درود راته وښایه چې سار مانځله پاسم هلکه دې خو ډېر اسان دم دی ډوډۍ کمه وخوره نو سار به وختي پاسې خو چې ته پنځلس ډوډۍ وخورې ورپسې نور هم وخورې نور هم وخورې نور هم وخورې نو ډوډۍ چې کله زیاته وخورې وجود کې صفرا زیاتېږي بیا سړي له خوب ډېر وځي پاسېدی نه شي ته خو نبي علیه السلام چې کومه طریقه ښولې ده هغه کې چې کم خیر او برکت قسم دی که د دنیا ډاکټر دومره خیر درې درکړي لږه ډوډۍ خوره
اسراف نه بخلاصې، صحت به دې ټیکي، خوب به ډېر نه درځي، وجود کې به دې بیدارتوبي، ډېرو مرضونو نه به بچې، ډېرو مرضونو نه. نو دا خو سنت طریقه باندې ډوډۍ د څونه وخوړه، خو پکار دي چې د ډېره کمه د نورو خلکو نه هم خوړه، د دومره ډوډۍ وخوړه بابا مونږ خو یو شرمولو، ټول خلک لګیا دی ورپسې، او ځای په ځای خلک دا پراپګنډې کوي چې دا هغه بزرګ دی، دا هغه نیک سړی، دومره ډوډۍ څوک خوري. شافعي صاحب ورته بچې نو زه څه وکړم، زما خو میلمه دی، دا ورته ویلی شم چې ډوډۍ دې ډېره وخوړه، که دا وایم چې ښه ډېره دې راغوښتې شرمۍ مې، دا ورته کوم ځای ویلی شم، څوک و زم پې خفه یم، ما محسوس کړه خو زه ورته ویلی نه شم. د شپې احمد ابن حنبل شافعي صاحب ته وایي چې استاد جي زه چې سملم نو ما ته ځان له کوټه کې بستره واچوه چې بل څوک پکې نه، او چې ځان له کوټه کې ما ته بستره واچوې نو زه به سهار وختي به ما بیا پاسوې او مانځل به جمع له ځو. وی ډېره ښه ده. امام شافعي صاحب هغه خپلو ماشومانو ته وایي چې ځان له کوټه کې بستره ورته واچوې، یو لوټه ورته د اوبو هم ډکه کېدی چې دې سهار تهجد له پاسي نو چې اودس ورته اسان، هغې یو کوزه ورته کېښوده او بستره یې ورته سمه کړه. سار چې شافعي صاحب رحمت الله علیه جومات ته د ته دروازه وډبوله، کوټې د کوټه ورکوله او کورووت لاړل مانځله. چې مانځله لاړل او واپس رالل نو شافعي صاحب ته بیا هغه خپلې ماشومانې رالې، بابا ناشنا میلمه دې راوستی دی. ولې بچې بیا څه شوي دي؟ وی داسې زبرګ دې راوستلی چې دنیا کې دومره زبرګ بل نشته. څه چل شوی دی بچې بیا؟ وی ټوله شپه خوب کړی دی، تهجد یې هم نه دي کړی، ور د سنتو دور و. ماشوم به هم په دې خفه کېده چې زما په کور کې تهجد ولې ونه شو، زما کور کې پېشمني الله ته جړه ولې ونه شوه، ولې به خلق خوشحاله و، جون به د مسلمان خشته و، زندگی به مزیداره وه، د دین فضا به روانه وه، الله ته جړه به کېده. نن ټوله شپه مونږ په خوبونو سر یو، 2 منټو له مونږ خدای ته نه پاسو چې الله ته وجاړو چې یا الله زما جون ستا په اختیار، یا الله زما ساس ستا په اختیار، زما مال ستا په اختیار، زما بچی ستا په اختیار، زما هر څه چې دي دا وجود دا اندامونه ټول ستا په اختیار، خدای زه تا ته محتاج یم، زما دا ټول کارونه د دین په کار راولي. خدای ته محتاج یو لیکن جاړو ورته نه. دنیا کې چې یو سړي ته محتاج یې څومره واسطې ولې لټې، منډې ورته وې، غوښتنې ته کې، ودرېږې، یو ته مینت بل ته مینت بل ته. خدای ته موږ څومره محتاج یو لیکن الله ته موږ هېڅ قسم مینت ونه کړو. وی بیګیا ټوله شپه خوب کړی دی. بچې تاسو ته څه پته ولګېدله؟ وی کومه لوټه چې ورته موږ ماسخوتن ډکه ایښودې وه چې موږ ورلو هغه هم هغسې ډکه پرته وه. نو چې لوټه یې ډکه پرته وه نو اودس یې نه دی کړی. خوب نه پسې سړی راپاسې خو اودس کوي، چې اودس یې ونه کړو نو مونځ یې هم نه دی کړی، نو تهجد نه کوي، دا هغه زبرګ دی، دا هغه ډېر لوی سړی دی. امام شافعي صاحب رحمت الله علیه وی او بچې بلکل چې کېناستل نو یې شاګرد یو خبره ته کوم خفه کېږم، بېګام تانه یو حرکت شوی دی خو ما درته غږ ونه کړ مې چې ته خفه نه شې، او بیا د شپې د یو بل حرکت وشو، خو دا تپوس ته نه کوم چې ته ما سره وې خو ډېر د سنتو پابند وې، چې زما نه جدا شوې دا حالت ته کله بدل شوی دی، څه چل در باندې شوی؟ وی استاد جي ولې؟ وی یو خو د بېګا ډوډۍ ډېره خوړلې د سنتو خلاف. زه در باندې خوشحاله یم چې زما رزق ته څومره ډېر وخورې، زه خوشحاله یم، خو نه طریقه د سنتو خلاف وه، د پیغمبر علیه السلام په طریقه د خوراک نه دی کړی. او دویم دا دی چې کومه لوټه درته ډکه پرته وه، ساره پورې ډکه پرته وه، بېګا د خوب نه چې پاسېدې تهجد دې نه دی کړی. دا ولې؟ دا 2 نقصانه مې در کې ولیدل، ته خو چې ما سره وې خو ډېر بزرګ نه یې، دا ولې؟ وی استاد جي تلوار به نه کړې، زما خبره به واوره چې ته څه فیصله کې کوه. وی لومبیا چې ما ډوډۍ کله ډېره خوړه نو چې کله ستا دسترخوان ولګېد او خلک پې کېناستل او زه هم کېناستم، وی چې ما هغه ډوډۍ ته وکتل او نوړی مې اوچته کړه، وی زما د قسم په خدای وي که داسې حلال رزق ما په دې خپل جون کې چته لیدی و، ما په دې خپلو سترګو لیدل چې د الله له طرف نه انوار او برکات پې نازلېدل. ته کشف وایي، دې بزرګانو ته کېږي هغه شی چې هغه مونږ په دې سترګو نینو هغې یې ایني. لکه زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د یو حدیث په رڼا کې لیکي، نبی علیہ السلام فرمایي چې څوک اودس کوي او چاردام کوي نو چې دې په مخ اوبه واچوي نو چې څومره ګناهونه د په دې سترګو کړي، په دې پوزه، په دې خوله، نو هغه دې د مخ د اوبو سره لاندې اوبېږي، واړه ګناهونه. چې کوم ګناهونه یې په دې لاسونو کړي چې په لاس اوبه واچوي نو هغه دې اوبو سره بیږي، چې کوم یې په دې خپو کړي نو چې اوبه پې واچوي هغه خپو اوبو سره بیږي، نو ګناه خو په سترګو نه ښکاري. لیکن زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي، وی مونږ ته په سترګو هغه ګناه ښکاري چې د مخ او د لاس نه اوبو سره پرېوځي.
مونږ یې نو. شاه ولی الله صاحب رحمت الله علیه لیکي حدیث کې راځي چې یو انسان باندې مصیبت را رواني او دی الله ته دعا وکړي درخواست ورکړي وایي دا دعا لاړه شي هغه مصیبت سره ډغره ووایي مصیبت په شا کړي. نو شاه ولی الله صاحب لیکي وایي مونږ ته په سترګو ښکاري چې دا دعا بره روانه وي او هغه مصیبت سره ډغره ووایي او هغه مصیبت په شا کړي. دې ته کشف وایي. هغه څیز چې په دې سترګو نه ښکاري بزرګان یې ویني. نو احمد ابن حنبل رحمت الله علیه ورته وایي چې هغه ډوډۍ دومره حلاله وه او دومره پاکه وه چې د الله ر طرف نه کم برکات او انوار په دې نازلېدل او کم د خدای برکتونو نو ما ته په دې خپلو سترګو ښکارېدل. وایي ما وایي چې احمده حلاله دې مونږ ته د راشه چې څومره خوړی شي نو خوره. ما ځکه ډېره زیاته وخوړه او ړه کې مې قصد کړی دی چې نن مې ډېره خوړلې ده د دې په عوض کې به زه یو څو روجي نیسم بیا ځان به ناروم روجي به نیسم ډوډۍ مې ډېره وخوړه خو ما که ډېره وخوړه په خالص په دې بنیاد چې حلال رزق مې مونتی و داسې ما ته بل نو میلاو شوی. صاحب دا خو را دې جواب شو سنتو خلاف ورزي مې وکړه خو په دې وجه. ښه د دویمې خبرې جواب چې تا بېګا تهجد نه لري کړې لوټه همغسې ډکه پرته وه. وی صاحب ستا هغې حلالې ډوډۍ په ما کې دوه سره پیدا کړل په هغه سات دوه برکته ما کې پیدا شو. یو برکت خو دا و چې بېګا زه ستا کوټه کې ځان له څملاستم نو ما د الله په آیتونو کې او د پیغمبر علیه السلام په احادیثو کې سوچ شروع کړ. نو ما د الله د قرآن نه او د پیغمبر علیه السلام د احادیثو نه په سوونو مسلې راوستې یو علمي اثر یې ما کې پیدا کړ په سوونو مسلې مې راوستې. ځکه د امامانو کار دی چې د قرآن او سنت نه مسایل راوباسي. نو ما بلا مسایل ترې راوستې او یو عملي اثر هم ستا یې ډوډۍ په ما باندې وکړ. هغه عملي اثر دا چې بېګا ما د ماسخوتن په اودس د سار مونځ کړی دی ځکه ستا لوټې ته زما ضرورت نه دی راغلی. ټوله شپه مې اودس کې تېره کړې ده مونځونه مې کړي دي او د قرآن او سنت نه مسلې مې راوښکې دي. لوټه مې ځکه نه استعمال کړې ټوله شپه ویښ پاتې شوی. ډوډۍ ډېره خوړلې ده خو حلاله وه خوب یې نه دی ورستی ټوله شپه مې د الله عبادت کړی. حلاله ډوډۍ کې ډېر لوی برکت یې ګورې. یو حدیث مې کته نبی علیہ السلام فرمایي چې کوم سړی د حلال رزق په طلب کې وځي د حلال رزق حلال مال چې څومره ډېرې بهتر دی حج به وکړي جومات به جوړ کړي مسلمان سره امداد به وکړي بل مسکین سره امداد به وکړي. وایي چې کوم سړی سار وختي دا حدیث واورئ چې تاسو پې خوشحاله شئ مسلمانان سار وختي د حلال رزق په طلب کې ووته ده پکې خپل منځ او دس روجه چې په ده کوم فرض و هغه یې پکې وکړه روجې میاشت یا د غیر روجې میاشت وه منځ او دس یې پکې وکړه او دې ماسخوتن ستړی راغی او په خپل بستر پرېوت ټوله ورځ یې پټي کې تېره کړه دکان کې تېره کړه مزدورۍ کې تېره کړه ډیوټۍ کې تېره کړه خو په حلاله طریقه یې وګټله. نو چې دې ستړې ستومانه پرېوت او د سترګې پټې شوې نبي علیه السلام فرمایي چې دته خدای ټول ګناهونه معاف کوي. څومره ګناه ده کړي ورته معاف. دا بنده زما نه ویرېد او د حلال رزق په طلب کې ووت ځان یې وکړ او دی له چې بچي مې ډوډۍ وخوري ښځه مې ډوډۍ وخوري نوکران مې ډوډۍ وخوري هغوی پې د الله تابعداري وکړي. رزق چې ته ونه خورې نو ته مونځ څنګه کوې ته چې بچو له ورنه کې رزق ښځې له ونه ګټې قوم له ونه ګټې نو ستا ژوند څنګه تېر شو د هغه به څنګه تېرېږي. هغه حدیث کې راځي چې طلب حلال طلب کې دی نو دا فریضه بعد الفریضه ده. رزق حلال طلب کول عبادت دی. نو حلال رزق کې ډېر لوی برکت دي ډېر لوی خیر یې پکې او دغه بزرګانو خو بدان د پوټې حرامو نه هم ساته معمولي حرام چې به و که نه هغې نه به هم ځان ساته. امام احمد ابن حنبل یو ځل کور ته راغی دا چې ما د چا واقع درته بیان کړه نو چې کور ته دې کله راورسېد نو بیبي ورته ډوډۍ کېښوده بیا خو صاحب کشف ته چې نوړی راوچته کړه نو هغې واپس کېښوده وایي دا حرامه ده ما درته د حرامو بدبویي راله. بیبي ورته وایي صاحب دا خو تا وړه راوړی دي خشاک هم تا راوړی دی اور پاک دی اوبه پاکې دي اوړه پاک دي نو د کوم ځای نه پکې حرام راغلل. وی هر څه چې دي ښځې خو ماله کې د حرامو بدبویي راځي. ښځه په سوچ کې شوه او یاره یو شی شته وی ما خمبیره ده ستا د زوی د کوره راوړې ده او د ده زوی چې دی نو هغه د بیت المال په یو محکمه کې ملازم ستا د زوی د کوره مې خمبیره راوړې ده ممکن ده چې هغې کې څه نقصان وی خبر دا ډوډۍ حرامه ده دا مه خورئ زه خورم نه تاسو خورئ
او چې څوک سوالګری راځي او غواړي نو دا ورته وایي چې ګورې احمد ابن حنبل نه ده خوړلی، نو بیا که څوک وړي یودیسي سوالګری چې براغې دروازه به خیر راوړی خدای مو بخه دی به دغه ډوډۍ ورولېږله چې دا واله خو احمد ابن حنبل نه ده خوړلی، هغه یې نه خوري نو زمونږ څه کار چې ویې خو هغه زمانې سوالګري د دې زمانې په شان دي چې لمن نه دې نیسي اله به دې پرېږدي چې یا دنه لمن وچلې یا دنه شی وباسي لارو کوڅو کې نښتې در پورې ښځې زنانه ګرځي نه دې پرېږدي چې خامخا به ورله څه شی ورکوې. احمد ابن حنبل نه ده خوړلی که ته یې خورې نو چې هغه نه ده خوړلی زموږ څه کار څو ورځې پس احمد ابن حنبل رحمت الله علیه د خپلې بیبي نه تپوس وکړو وی هغه ډوډۍ څه شوه؟ وی صاحبه خو نه تا خوړه نه موږ خوړه نه سوالګرو هغه شته فقیرانو نو هغه هم د دجلې دریاب ته وغورځوله، ډوډۍ خو په ځمکه نشي غورځولی. امام احمد ابن حنبل تاریخ لیکي چې په خپل ژوند کې د دجلې د دریاب کب ونه خوړه چې دا ډوډۍ به د کم کب ګېډې لتلي، اگر چې که کب حرام شي وخوري نو هغه پې نه مردارېږي، هغه ته خوړی شي، د شریعت مسله ده. که یو څاروي حرام شي وخوري او هغه حلال کړي د هغې غوښه هم خوړی شي، پې نه ارامېږي، لیکن دا د هغې ورع ورته وایي په عربی کې التقوا لویه مرتبه ده. ای بس دا نه خورم دا ما خېټې ته غلط خوراک لړ نشي. نبی علیه السلام فرمایي که نه المعدة حوض البدن، وی معده د بدن بیګی د بیګی حوض دی، لکه څنګه چې حوض کې اوبي نو که پلیتي په نلکو کې پلیتې اوبه ګرځي، که اوبه پاکي په نلکو کې پاکې اوبه به ګرځي. دارنګې که په دې معده کې د خوراک پاکي خو پاکه وینه به ترې په جوړېږي په رګونو کې به ګرځي، ټول وجود دې پاک. او که معده د پلیته ده پلیت خوراک پکې پروت دی نو پلیت رزق به ترې جوړېږي، پلیته وینه به ترې جوړېږي، وجود به یې ټول د پلیتو نه جوړېږي. او نبي علیه السلام فرمایي کومه غوښه چې د حرامو نه زرغونه شوه د جهنم اور ورسره بس مناسب دی دې غوښې سره، الله دې وساتي. نو حلال خوراک طلب کول د عبادت دی، الله پې خوشحالېږي. څومره چې زیات یې ښه خبره ده. سوال کوئ خدایه د حلالو فراخه رزق راکړي، تنګ رزق کې سړي ژوند تنګي او حرام خوراک که ډېر زیاته وي دا دعا کوي چې خدای پاک دې موږ مؤمن مسلمان وساتي. ګوره چې ته رزق خورې نو خو اسم خورې که نه، او چې کوم دله خدای مقرر کړي د هغې نه خو زیاته خوړی هم نشي، نو د هغې حرامو په ځای د خدای راله حلاله را کړي که نه چې جهنم هم پیدا کېږي نو جنت لپاره توخه او ذریعه ښه ده که نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو سفر کې یو صحابي اوسۍ ونیوله، اوسۍ ورسره وه، هغه اوسۍ راله پیغمبر علیه السلام سره خبرې شروع کړې، حیوانات هم نبي علیه السلام سره خبرې کړي دي، دا معجزه ده پیغمبر. هغه اوسۍ راله او پیغمبر علیه السلام ته ودرېده وایي چې دې ستا دې ملګري ښکار کړی ما او په پلانکي غار کې زما داسې واړه واړه بچي دي ابه اوږي، نو ته ما پرېږده د دې ملګرو نه مې خلاصه که چې زه لاړه شم او زه هغه خپلو بچو له پی ورکړم نو زه به بیا راشم. نبي علیه السلام ورته عرض فرمایي چې په تاسې اعتبار دی، اوس که ما پرېښودی بیا را نه شي، وی داسې قسم به درته اخورم چې د دې نه مضبوط قسم به د اسمان لاندې او د ځمکې د پاسه نه داسې قسم درته خورم، ما پرېږده. وی هغه کم قسم دی؟ وی ګوره که زه واپس رانلم نو ما د رب العالمین د قیامت په ورځ د حرام خوارو په سب کې پاسئ. نبی علیہ السلام اوړه داسې وی داسې قسم دی اوسې وخوړ چې د اسمان لاندې او د ځمکې د پاسه د دې نه مضبوط قسم بل نشته. پرېږدی اوسې یې پرېښوده، لږ ساعت پس واپس راغله، خپل بچي ماړه کړي. نبی علیہ السلام صحابو ته ویلي اوسې ما سره وفا وکړه او ماشومان بچي هم دي، لهذا دا خوشې کوي چې دا ځي او د بچو په وخت کې حکم وکړه چې ښکار به نه کوې، چې مال حلال طلب کول دا عبادت دی او حرام طلب کول دا د خدای قهر او د خدای غضب دی. حلال طلب کولو کې چې کوم اطمینان او کوم سکون او کومه فایده ده دا په حرام مال کې نشته. په حلالو خدای خوشحالېږي، په حرامو الله خفه کېږي. او چې څومره مال دی که ستا حلال دی او که ستا حرام دی دا د نه په دې دنیا کې پاتې دی. یو شی ځان سره آخرت ته نشي وړی، ستا بچو ته پاتې دی، ستا نوسو ته پاتې دی، ته به ترې لاړ شې دا په دنیا کې پاتې شي. نو که حلال دی ګټلي او بچي دی هغه حلال رزق خوري نو تا ته به آخرت کې د هغې فایده رسي، صدقه جاریه دی پرېښوده. او که حرام دی بچو ته پرېښي ته به آخرت کې پروتې سزا به تا ته میلاویږي او خوشحالي او مزې به دې پې بچي کوي. الله دې مونږه د حلالو په رزق باندې اخته کړي. زمونږ بزرګانو به دومره احتیاط کو چې یو ځل حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه له یو سړي پی راوړل
چې پی ولا راوړل هغه پی چې اسکل نو ډېر مزیدار و. نو هغه غلام نه تپوس کړي دا پی کوم ځای وی دا مې چا سره د کهانت د سحر یو قسم دی د جادو کوډه مې ولا کړې وه مخکې د جاهلیت په زمانه کې. نو د ما پې هغه مزدوري پورې وه اوس په ما راغی نو ما له هغه خپله مزدوري راکړه. نو چې یو شی حرام اخورې په ناخبرتیا کې نو تا په هغې خدای نه نیسي پته راته نه وه دې خوړه لیکن د هغه هغه نیکۍ ته ګوره که نه فورا یې تالو ته ګوته دننه کړله او ځان له الټی راوستی او چې هغه څومره پیس کړي واپس یې الټی کړل. مونږ وایو لکه مونځ کو په مانځه به ولاړ یو ستړي کېږو به مانځه ته تلاوت ته به کینو ډډې به موته نه لګي عبادت ته زموږ ډډې نه لګي سره دې نه چې مونږ مسلمانان یو. مونځ که لږ امام اوږد کړي نو مونږ تنګ شو دا ولې مونږ روحاني مریضان یو مریضان لکه څنګه چې جسماني مریض وي او تبې وي سفری وي او د هغه په خولې باندې خوږ خوراک هم تریخ لګي خوراک مزیدار یې خوږ یي خو د په خولې تریخ لګي دې ورته راجوړه دی. دغه رنګ عبادت ډېر مزیدار او ډېر خوږ شی دی خو مونږ ورته مریضان یو نو هغه عبادت په مونږ تریخ لګي زمونږ ډډې ورته نه لګي او وجه بنیادي هم دقه د پاک او د ناپاک خوراک نه. نو خدای دې زمونږ پاک او حلال خوراک نصیب کړي. دا یو ملګري تپوس کوي چې زنانو یو ختم شروع کړی دی چې یوه ډوډۍ ده په هغې باندې 100 ځله درود شریف او 140 ځله سوره یاسین وایي په هفته کې هفته پس یې کوي کولو کوي نو هغې باندې دویمه ډوډۍ جوړه شوې وي. باید زنانه وایي چې پیسې هم زیاتوي آیا دا صحیح خبره ده دې باره کې څه دی؟ نو ګوره هسې که څوک ختم کوي نو جایز دی که درود شریف څوک وایي نو ډېره فایده ده که سوره یاسین څوک وایي نو ډېره فایده ده. نو که په ډوډۍ باندې څوک سوره یاسین دم کی ډوډۍ پې دم کی یا درود شریف باندې دم کی او خوري خو ډېره بهتره خبره ده لیکن دا طریقه چې هغه ډوډۍ ته کېږدې او هفته پسې رالې چې دې کې بله ډوډۍ جوړېږي او په دې به پیسې زیاتېږي د شریعت کې بلکل څه نشته دې شریعت سره تعلق نشته. دا د ښځو د کتاب مسلې دي یو زموږ د کتاب مسلې او د ښځو خپل کتاب دی ګورئ دا د هغې خو یو ښځه د بل نه ووري بله ښځه د بل نه ووري بله د بل نه ووري چې د اتفاقي د یو ښځې کار وشي وایي خورې دا کار خو ما کړی د هغې خو کار وشو نو بس بیا دې ته نه ګوري چې شریعت سره برابر دی او که نه دی بس یو سلسله روانه شي. دا د ملنګ بابا خیرات دی څوک به په کوڅه په کوڅه ګرځي سوال به کوي الوا پخه کي به هر کیف که ډوډۍ یا روجې یا الوا د خیرات په نیت څوک پخه کي درود شریف په باندې دم کی په کلمې دم کی سوره یاسین شریف باندې دم کی نو اخري فایده ډېره زیاته ده. خو دا طریقه چې په دې به مال ډېر شي او دا به بل اوس پلو کوم دویمه ډوډۍ به جوړه شوي دا غلطې خبرې دي شریعت کې د دې څه نشته. وایي ما دپاره څه کار دی او دعا وکړه چې د ما کار وشي او بیمار یم خدای دې بیماري هم جوړه کړه او الله دې هغه کار هم وکړه. په محراب کې دننه د مانځه دپاره ودرېدل څه حکم لري؟ د شریعت مسله دا ده چې محراب کې څوک مونځ کوي نو دې د محراب نه بار ودرېږي خپې دې خامخا د محراب نه باري باقي که رکوع یې په محراب کې راځي یا سجده په محراب کې راځي نو دا خو خیر دی لیکن خپې به خامخا د محراب نه لږې باري چې خپې رده په محراب کې دننه ني دا ځان له کوټې یو شکل لري نو مونځ پې فاسدېږي نه خو لږ غوندې کراهیت په مانځه کې راځي. نو چې دې تاسو په محراب کې امام ته مصله اچوئ نو د محراب نه یو لږ دا مصله لږ رابار ساتئ چې د امام خپې د ده دا ولاړه نه محراب نه باري نو که رکوع سجده قیدی په محراب کې دننه هم راشي نو بیا پروا نشته. او دس چې وکړي نو اندامونه اوچول څنګه دي بلکل جایز دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اودس نه پس اندامونه اوچ کړي هم دي او کله کله نم دي اوچ کړي نو دا بلکل جایز دي اندامونه اوچول هم شي او که اوچې نم کې نو څه پروا نشته دی. په میره کې په غزګي کې یوه ښځه بیماره ده او هغه وایي چې ما ته د دې خپلو وروڼو نه د دعا وغواړه رب العالمین دې ورته شفا نصیب وګرځوي. څومره مریضان دي نو خدای پاک دې هغه مریضان ټول جوړ کړي. زه به اوس خپله یو خبره هم درته پکې کوم که چې مونږ هم د الیکشن کې کامیاب شوي یو نو زه به ته یو ټکې پکې دا میم چې مونږ څه وکړل او څه مو نه کړل. نو هغه خدا دې الحمدلله چې پرون زمونږ یو کمیټي جوړه شوه وزیر الله صاحب جوړه کړه د نفاذ شریعت کونسل په نوم باندې او په هغې کې یو 10 کسان هغوی ممبران واخیستل نو د خدای پاک کرم او فضل و چې یو یې پکې زه ممبر واخیستم
په هغه لسو کسانو کې د 15 کسان پکې وکیلان او ججان دي او څه پکې علما دي. نو زه پې ولې خوشحاله یم؟ زه د دغې وټونو په پاس کېدو هم خوشحاله وم، سړی خوشحالېږي، خو د هغې نه زیات په دې خوشحاله شوم. ولې زمونږ کار څه دی؟ ادا دی چې د دې صوبې دپاره څومره زر کیدی شي چې اسلامي قانون جوړ کړو، او چې کله اسلامي قانون جوړ کړو موږ ته دا شی بند دی. چې کله جوړ شو او هغه برابر شو، مرتب شو، نو انشاءالله د صوبې سره چې کوم اسلامي قانون تعلق لري هغه به درته فوراً که خیر نافظ شي. نو په دې زه خوشحاله، په دې ما ملګرو ته وویل مې کار خو ډېر زیات ګران دی، اسان کار نه ډېر ګران دی، خو زه په دې خوشحاله یم چې د خدای زمونږ د لاس نه داسې یو ټکي ولیکلی کی، زمونږ د ذهن نه خدای یو داسې یو مسله راوباسي چې هغې له خدای په دې صوبه کې د اسلامي نظام رنګ ورکړي. نو مې که دا یو خدمت مې خدای قبول کړي نو انشاءالله چې دا زمونږ دپاره ډېره لویه خبره ده، او ستاسو دپاره هم ګوره ډېره لویه د خوشقسمتۍ خبره ده، ستاسو دپاره هم، ځکه د صوبې بلا ممبران دي او د صوبه کې ډېر لوی علما کرام دي. نو په هغې کې زما د نوم انتخاب هغې کړی دی، یو ښه ګمان دی په ما. نو تاسو ته به زه اوس دا یو خبره وکړم چې اقدامات خو نور هم ډېر ښه روان دي، لکه لسم جمعاته پورې هغې تعلیم هم مفت که بالکل چې غریب مسلمان ته فایده وي. نور هم داسې بعضې اقدامات دي وخت په وخت روان دي، انشاءالله تاسو به پرې پوه شئ چې انشاءالله هغه کار به کوو. ما پرون یو خبره وکړه ملګرو ته، ما وی 2 خبرې وکړې، اسلامي 2 کار وکړې، انشاءالله بل یو کار ته ضرورت نشته. 2 کار وکړې اسلامي. یو دا دی چې د خلکو امن نشته، نه د مال امن شته، څوک خپله پیسه نه کور ساتلی شي، نه بینک کې ساتلی شي، نه جیب کې ساتلی شي، نه د سر امن شته، څوک د ماسخوتن نه پس د کوره بار نشي وتی، نه د عزت امن شته. مال او بدن او عزت درې واړه په خطره کې دي. نو یو دا یو سې قانون برابرو چې د انسان مال او بدن او عزت دا درې واړه په امن شي. درې معاشره اسلامي وګرځوئ. معاشره اسلامي ګرځول دا چې په غریب کم زیاتی د ظلم ټیکسونه دي او په غریب کم بوج دی د ظلم، چې دا زیاتی د ظلم دا بوجونو دا ټیکسونه دا ته ختم شي. لکه د هغې به یو مثال درکم. اوس یو سړی دی هغه خپل پټي کې ګاڼۍ جوړه کړې ده، دا کم جنریټر باندې چې دی ګاڼۍ ګرځوي، دی لګیا دی ځان له خپل پټې پې سنبالوي یا پې ځان له مزدوري کوي. اوس د هغې هم ټیکس دی، ټیکس به پې ورکوې. هلکه ولې دا ظلم کوې؟ څه ضرورت دی د ټیکس؟ هغه ځان له غریب ګاڼۍ جوړه کړه، ډیزل پې خرچ کوي، مزدور له پیسې ورکوي، کافي خرچه پې راځي. دا قسمه د ظلم ټیکسونه مکسونه دا. نو تاسو دعا کوئ چې دا خدای پاک مونږ سره مدد وکړي او دا کار خدای وکړي چې غریبو ته فایده ورسېږي. دعا وکړئ چې خدای زمونږ نه دین کار واخیستی دی. او د ملګري ته بشیر جان صاحب هم وایي ما ته څه مشکلات دي، خدای دې مونږ ټول له مشکلاتو نه وساتي. الله یې زمونږ دا وطن هر وخت مونږ د خدای نه دا سوال کړی دی. او تاسو ټول مسلمانان د هرې پارټۍ سره چې تعلق لري کې د پارټۍ ماټۍ خبره نشته. دا دعا وکړئ چې رب العالمین زموږ په دې صوبه کې خصوصا د قرآن او د سنت او د اسلام نظام راولي، او خدای پاک زموږ دا وطن په امن کې د بدامنۍ نه خدای پاک موږ محفوظ وساتي. دعا وکړئ چې څوک مریضان یې الله تعالی شفا ورکړي، خدای چې څوک قرضداران یې قرضونه اخلاص کړي. یا الله زموږ د حلال رزق نصیب کړي، د حرامو نه محفوظ وساتي. خدای هغه ژوند هم نصیب کړي چې ته پرې خوشحالېږې، د هغه ژوند نه وساتي چې ته پرې خفه کېږې. د عزت او د حیا ژوند هم نصیب کړي، د رسوایۍ او د بېعزتۍ نه محفوظ. کورونو کې چې څومره زنانه دي الله ته پرې د حیا او د پردې څادر واچوي. چاته څه قسمه مشکلات دي تی وله په خوشحالو بدل کړي، چاته څه غمونه دي خدای تی وله په خوشحالو بدل کړي. زموږ ډېر ملګري دي هغې حج له تللي دي، دعا وکړئ چې خدای پاک، او بعضې کسان روان هم دي، دعا وکړئ چې رب العالمین یې په خیر ورسولي کړي او خدای پاک ته هلته قبول شوي حج نصیب وګرځولي کړي. بعضې کسان دي مردګان وفات شوي دي، زه خو دا څو ورځې ډېر زیات په منډه تړلو نو جنازو کې هم شرکت نه دی کړی. دعا وکړئ چې خدای پاک یې مغفرت نصیب کړي، لوی سفر یې خدای ته خوشحالو کړي. زموږ دا حاضره جمع چې د دې دا څومره دعاګانې دي الله ته وله په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. اخر وخت کې په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. قدرمندو مسلمانانو، دا حضرت مولانا محمد ادریس د هر جمعې تقریر